او ترغیب به صحابه او تم دعوت کاوه چې کله تاسو د سفر نه راشئ نو ډایرک کور ته مه ځئ. جمعات ته لاړ شئ، جمعات کې 2 رکعاته نفل وکئ او کور ته اطلاع ورکئ چې زه راغلی یم. کور ته اطلاع ورکئ چې زه راغلی یم. نو چې اطلاع ورته ورکئ نو حدیث مبارک کې داسې راغلی دي کې هغه الفاظ خو لږ داسې مشکل دي. تعطش الشعثة وتستحد المغیبة، چې دا اطلاع د دې دپاره ورکئ چې دا ببر سر ښځه خپل سر ږمنځ کړي او مغیبه چې خاونې نه وي که نه، دا چېرته حدید اوس به نه استعمال کې. مطلب دا دی چې که ته په سفر باندې تلې او ډېرې ورځې دي شوي نو لازمي خبره ده چې کور والا خو ځان خاوند ته جوړوي که نه، نو ویښته به هم ببري ګډه وډه به نور بدن باندې به ویښته میخته، نو چې ټوله صفایي وکړي او ځان برابر کړي 1 ګنټه 2 وروسته ورشه.